د سرکاري هسپتالونو یو نوی کارنامه د تخم ځکه هسپتال ته چې زمونږ د ټولو ضرورت راځي او سرکاري هسپتال ته منګه ځو ځکه ځینې داسې کارونه دي چې هغه په سرکاري هسپتال کې کیږي خو ځینې غریبانان یې هغو ته تکلیف د اپریشن ضرورت وتی خو کله چې دې هسپتال ته لاړ شي او وایي چې موږ اپریشن کوو نو هلته کې به تاسو له ډاکټر چې دی هغه 2 کاله ټایم درکوي د سیټ ته به تاسو ته د چټۍ د تصویر چې دی دا به ښکارېږي یو ماشوم دی هغه ته د ټانګسارو تکلیف دی اتلی دی ډاکټر لا نو ډاکټر ورته ویلي چې دا په غیر اپریشن نه چې دی دا نښه کیږي نو هغه به غریبانان هغه بوته چې موږ سرکاري کوو نو د ولا ټایم چې دی 2 کاله ټایم ورکړی لکه 20 جون 2026 ټایم چې دی دی ولا ورکړی به د چټۍ کې ښه صفحه به تاسو ته ښکارېږي چې 20 جون 2026 ولا ورکړی که دی د دغه تکلیف د لاسه مري مو خو دا اپریشن چې دی دا به 2 کاله پس کیږي بل که تاسو ته تکلیف دړ باندې راغلی نور سره باندې راغلی خو دوی به تاسو هم د اپریشن ټایم چې دی هغه 2 کاله درکوي تر اوسه پورې چې دی میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې چې دی دغه ټایم به ورکړل اوس چې دی د ماشوم لی 2 کاله ټایم ورکړی دا د سره وجې نه دا د سیسټم د وجې نه د هر سړی چې دی هغه د روپو کوشش کوي که دا اپریشن ته به د باندې پرایویټ کې دا له دی به ټایم کوي که دا ته په صحت کارت کې نو دا اپریشن چې دی دی تاله په ټایم باندې کوي خو که ته په سرکاري کې نو دی به تاله 2 کاله ټایم چې دی دا به درکوي بل دا دی چې زموږ سره نور مریضان دي او نور مریضان له چې دی موږ ټایم ورکړی خو که په پرایویټ کې بس ته لاړ شي د ته خو د 200 مریضان هغه 200 مریضان له چې دی د ورځ 2 ورځې ټایم چې دی دغه ورکوي په هغې کې د دغه اپریشن چې دی دا کوي بل دا چې دله دا 2 کاله ټایم ورکړی نو 2 کاله پس چې دی دی خو به ده پسې نه راځي او نه دی 2 کاله چې دی دغه تکلیف برداشت کولی شي دی به دا اپریشن چې دی لازم به یا پرایویټ کوي یا به په صحت کارت کوي بل په سرکاري هسپتالونو کې چې دی اوس هم په صحت کارت باندې چې دی اپریشن کیږي نو ځینې کسان دی هغه دغه اپریشن چې دی د 2-3 زرو یا 4 زرو روپو لپاره چې دی هغه په صحت کارت باندې کوي په هغې کې چې دی د دې ډاکټرانو روپۍ نو سرکاري اپریشن ته چې دی د دې وس ډډې چې دی هغې ته نه لګي خو دوی وایي چې هر کس چې دی هغه په صحت کارت باندې اپریشن کوي یا راځي په موږ پسې پرایویټ او پرایویټ د اپریشن کوي د دې د وجې نه چې دی دومره ټایمونه چې دي دا ورکوي په پرایویټ هسپتال کې خو دومره ټایم رانغی خالي په سرکاري هسپتال کې دا ټایم راځي او په سوونو ډاکټران چې دي دا په دغه هسپتال کې ناسي بل دا چې تاله دومره شرم نه درځي چې ته دته 2 کاله چې دی دا ټایم لیکې ځکه هغه ته تکلیف دی هلته که ته 2 کاله ټایم چې دی دا لیکې خو یې ورته وایي زموږ سره چې دی ټایم نشته پرایویټ چې دی دا اپریشن وکړه یا په صحت کارت باندې وکړه ښه صفه خبره چې دی دغه کوه نو ده اوس 2 کاله ټایم ورکړی ماشوم ته هلته کې تکلیف دی او د 2 کاله ټایم چې دی دا ورکړی دا د سیدو هسپتال دی په سوات کې د سیدو هسپتال او هلته ډاکټر چې دی دغه ټایم لیکلی او دا پوسټ چې دی دا به تاسو په سوشل میډیا باندې چې دی ډېر زیات په لیدلی نو دا اوس د ډاکټرانو حل دی چې هغه تاسو له دومره ټایم چې دی دا به تاسو له درکوي که تاسو د تکلیف د لاسه مرئ او که هر قسمه مسله تاسو ته وي خو هغه به تاسو له چې دی 2 کاله ټایم درکوي بل دا ټول د حکمران د لاسه دی حکمران چې دی هغه دغه شانتې بېغمه ناست دی اوس چې دا کوم حکومت دی هغه د دې خلاف چې دی د سره اکشن نه لي هغه عمران خان چې دی هغه صحت کارت رایستلی خو صحت کارت چې دی اوس هم په صحیح طریقه باندې چې دی نه استعمالېږي ځکه په سرکاري هسپتالونو کې چې دی هغه صحت کارت باندې چې دی اپریشن کېږي چې په سرکاري هسپتال کې د دې د سره اپریشن کېدی نو چې هلته کې دغه اپریشن چې دی دا سرکاري کېدلی ځکه دا غریب خلک د دې هلته کې ځي او په دغه صحت کارت باندې چې دی اپریشن کوي نو هلته کې د ډاکټر چې دی خپلې روپۍ ته هم کټ کوي نور روپۍ چې دي دا ته هم کټ کوي او کم غریبانان چې کوي په سرکاري هسپتال کې هغه د 2-3 زره روپو پورې کوي او دې ته دا پته نه لګي چې په صحت کارت کې چې دی زموږ نه دنیا روپۍ چې دي دا کټ کېږي نو کوشش کوئ چې په سرکاري هسپتال کې په صحت کارت باندې چې دی اپریشن ونه